امتی 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 د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت مبارکو باندې چاړه راوکاږي. الله په سنت مبارکو باندې چاړه راوکاږي او زه ښایسته شوم او هغه سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نالۍ کې په هغې نالۍ کې بهیږي چې په هغې خلکو میچازې کړي، په هغې کې واړه مولم بهیږي او په هغې کې د مخ مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت هغه ویښتان پراته وي. دی په مخ چاړه راوکاږي، هغه سنت د نبی علیہ السلام ځمکې ته ورته وکړي او په هغې باندې ماشومان خپېږدي. دی په مخ باندې چاړه راوکاږي وایي زه څومره ښایسته شوم. ته به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په حوض کوثر کې څنګه سترګې مخامخ کوې؟ ته په میدان محشر کې به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره څنګه سترګې مخامخ کوې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند باندې 2 قاصدین هغه ته راغلي وو. د یو ملک نه 2 قاصدان رالو او چې کله راله هغوی ګیرې خریلې وې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخ واړو وی ظالمانو دا خونه درته چا کړې ده؟ دا درته چا ویلي چې ګیرې خریې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په خپل ژوند مبارک مخ اړولی دی. دا امتی چې د قیامت په ورځ ورشي دی به څنګه مخ مخامخ کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې زه ستا امتی ما. او یو مسله درته کوم، علماو لیکلي دي چې ګورې ګیره یا بالکل خریل یا د یو موټي نه کم ګیره پرېښودل دا برابر دي، دا برابر دي. یا خریل یا د یو موټي نه کم ګیره پرېښودل دا برابر دي. په دې ګیره کې ګوره څوک بد نه ښکاري. مونږ پرېښي مونږ پې بد ښکارو، زمونږ سره دا ګیرې بدې ښکاري. الله قسم په الله په هغې جنازه کې ډېر زیات خفه کېږو، ډېر زیات خفه کېږو. تاسو به زه لیدلی یم زه چېرته کټله نه ځم، زه د مړي تماشه نه کومه داسې. ملګري راته وایي راځه چې وینو په ځوانۍ کې مړ دی راځه تماشه وکړو. زه اکثر نه ځم، زه سیټ ته چاته ولاړ یم. دا ولې چې اکثر لاړم هغه ګیرې خریلي، ګیره خریلي په مخ باندې ګیره نه نو بیا خفه یم که نه؟ بیا خفه یم او همدې په قبر کې چې ته 3 سوال دي په 3م سوال کې دی انښتی دی. چې کله دی دفن شي مور او پلار تیم را روان شي، بچي تیم را روان شي. الله د مور سره غم نه چې زما د بچي سره په قبر کې څه کېږي، د پلار سره غم نه زما د بچي سره په قبر کې څه کېږي، د ښځې سره غم نه زما د خاوند سره به اوس څه کېږي. هغوی خو د ماښامونو غم راغستي وایي وریجې پسې پخې کړې، حلوا پسې پخه کړه چې وبخلی شو. ته به وایي چې حلوا وریجې پخې کړې بس هغه وبخلی شو. صرف د جومات د امام سره دا غمي چې دی په 3م سوال کې اوس انښتی دی. 3م سوال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق دی چې پیغمبر دې څوک او څه عمل دې کړی د هغه په شریعت. ده خو ګیره خریلې دی هلته څنګه جواب ورکړي په قبر کې؟ دی په دغې ځای کې انښتی دی. مونږ دا وایو بختور دی هغه انسان چې دی مړ شي او دا اوږده ګیره ورته په دې سینه باندې پراته وي او دی د الله دربار له ورشي او دا ګیره د اوبو لمده وي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنتو مبارکونو دا اوبه څاڅي او دی د الله په دربار کې ودرېږي. الله قسم په الله د چا بېعزتي نه کوو، د چا سپکاوی نه کوو. مونږ به دلته کې د چا بېعزتي وکړو، د چا سپکاوی به کوو، سبا به د الله په دربار کې په خپله ودرېږم. الله به راته وایي ښه تا خو په خلکو باندې زړه یخو که نه، نن به در باندې زه خپل زړه یخوم. صرف بطور اصلاح وایو، بطور خیرخواهی وایو، بطور خفګان وایو. قسم په الله چې خفه کېږو در باندې چې ګیره خرئ او د الله دربار له ورځي، په مونځ کې ولاړې، حج له لاړې، د بیت الله شریف نه تاویږي، هم په ګناه کې اختی، هم په ګناه کې اختی. هر نیک عمل چې کوي په ګناه کې اختی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سنت مبارکه مونږ خپل کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مونږ باندې ډېر زیات خفه کېږي، ډېر زیات خفه کېږي او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف ډېر زیات وایي. نور درود شریف خو نشو ویلی، درود ابراهیمي پر لمانځه کې وایو دا خو هر چاته یادېږي نه چې دا وایو، کو دا څوک نشي ویلی نو دا لنډ درود دی وایي وصلی الله علی النبی الامی، وصلی الله علی النبی الامی. دا خو د خپلو بچو ته هم زوت کوم، دا د زنانهو ته هم وایو چې زنانه پخلی کوي او دا درود شریف وایي، څومره خوند به یې په هغې پخلي کې، څومره برکت به یې په هغې پخلي کې، څومره برکت به یې په هغې پخلي کې چې دا درود شریف وایي او پخلی کوي. الله اوس د نانا پخلی کوي او سرتور سر ورته ولاړی، پخلی کوي او د ګانو اواز ټاټي. چېرته به په هغې کې خوند وي، چېرته به په هغې کې برکت وي. بار خاوند له دې پوستکې په مزدورو ویستو او دلته یې ته په سرتور سر پخی او په 2م ورځ باندې سیس ختم یې وایي راوړه. ستا چېرته کلمه په خوله کې نشته، ستا په خوله کې درود نشته، ستا په سر باندې لوپټه نشته، نو برکت پکې د کم طرفه راشي.
ته بسم الله وایا، ته درود شریف وایا، ته تلاوت کوا، ته ذکر و اذکار کوا، پخلی کوا، ته ګوره چې په کور کې دې څومره برکت دی. دې خاوند نه به د مزدورو دا بوج لږ سپک شي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.